السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو زه یم کریم محمد ظفر عثماني، ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم پر کوم چې مشهور ویب سایټونه دي. پر د ټولو ویب سایټو باندې زه خپل ویډیو جوړوم او لکوم. په دې کې سره پیرس دي ان ته ګورتلو تر مخه شدي هغه اول فیسبوک چې چونکې د دې استعمال مرزیات کاوي نو پاغه کې هم زه خپل ویډیو لکوم. نو زما دا اهم گزارش دی زما د ملګرو سره یعنی د ګرانو کتونکو سره کم چې مینوال دي چې قرآن مجید خوښوي اوري او د دې دا خواهش دي چې موږ قرآن مجید زده کړو په ښایسته اواز سره. نو دا ویډیو خصوصي د داسې ورونو دپاره ده یا د داسې خویندو دپاره ده چې هغه دا خواهش لري چې مطلب داسې یو خبره دوی ته معلومه سي، د دې په علم کې اضافه راسي. نو زما د فیسبوک کوم اکاونټ چې دی یعنی د فیسبوک کوم آی ډي چې ده هغه تاسو د سره فالو کړئ. خامخا تاسو ته په اپشن راوړي چې اخلاص کړئ، ضروري د سره فالو کړئ. او زما نور کوم ویب سایټونه دي چې پر هغه ماته فالو کړئ، یعنی ټیک ټاک باندې هم هغه ته فالو کړئ. سنیپ ویډیو چې د کوم پر هغه باندې هم سنیک ویډیو پر هغه باندې هم ته مطلب ما فالو کړئ. انسټاګرام سو، ټویټر سو اور یوټیوب چینل سو. نو مطلب د اهم ضروري معلومات لپاره یا اکثر زما داسې ویډیو چې هغه پر یوټیوب چینل باندې هم لکوم. نو د ګرانو کتونکو زموږ د خواهش چې به تاسو زموږ سره تعاون وکړئ. دا ستاسو تعاون دی بلکې زموږ لپاره دوه ګټې دي، دوه تعاون دي. یو تعاون خدا دی چې مطلب تاسو ته معلومات ترلاسه کړئ او بل تعاون بدای چې مطلب زموږ کم د سوشل میډیا په لارش باندې کم مشکار کو نو پاره کې به زموږ اضافه کم چې فالوورز دي یا ویورز دي یا کم لایکس دي نو هغه ته موږ ضرورت لرو دغه په وجه سره موږ تر یو ځای پورې رسو. نو ستې بغیر موږ اسم نه نو لهدا تاسو کوشش کوئ چې خامخا او ویډیو کوشش کوئ پرې ګوري معلومات ترلاسه کوئ. ضروري نه دي زه دا ونه کوم چې به زه یو شی کوم خامخا بداسي چې ډیر بهتر ډیر اعلی وي. نه صرف زما یو کمزوري کوشش دي چې هغه زه تر تی پورې دراسم چې کم د استادانو سم څه زده کړی دي چې کم څه ما اوریدل دي یا کم څه ما لیدل دي یا کم څه ما ویل دي. نو هغه زما کوشش دي چې تر تاسو پورې در ورسوم د دغه نوې لارې په ذریعه سره. دا یو داسې ذریعه ده زه بار بار په زما پاره ویډیو کې زه دا وایم چې مرستي چې دا کوم مرستي سره د موبایلان را سره دي یا کمپیوټران مرستي ته پراته دي یا د نت نن سبا چې کوم مطلب رسیدل دي تر هر کونج پور رسیدل دي په هر جیب کې په هر کور کې په هر کمره کې په هر ځای کې کپ جاز کې شاید په جاز کې بکار کې یا نه په ریل ګاډي کې کپ بس کې کپ ګاډي کې کپ کور کې هر ځای دا شی ستاسو سره موجود دي او ستاسو سره نت هم کار کوي. دا شی سہولت ډیر په اساني باندې ته یو شی کولای شي زده کولای شي. چونکه په دنیایي لحاظ خو موږ داسې ډیر ویډیو ګورو چې پاغه کې ډیر ویډیو داسې شوي به کچیر تاسو یو طریقې زده کوئ د دنیا د ګټې لپاره نو ته پلانې کار وکړي یا داسې ما واري داس تر کې هغه ویډیو جوړي. نو موږ هم هغه خلکو سره موږ هم کوشش کوو چې په دنیایي لحاظ باندې هم پر دا کار باندې لګي او دینی لحاظ باندې هم لګي او اخروی لحاظ د بل دنیا لپاره هم موږ کوشش کوو کار کوو چې په هغه دنیا کې هم زموږ لپاره ترتیبات سم سي. امید لرو زموږ د رب سره زموږ عقیده هم د زموږ ایمان هم دی امید مم دی د رب سره چې الله پروردگار مطلب زموږ سره به د احسان معامله وکړي. الله دې وکړي الله به وکړي. نو تاسو هم مرسته دعا کوئ زبم ته دعا کوم. نو نن ما د درېمه ویډیو شته دا په دا باره کې زه جوړوم یعنی لګایم جوړوم چې د قرآن مجید کوم د خوش اوازي چې مشهور و طریقې دي پاغه کې چې دی و طریقې خو مشهور دي معلومه دي چې پاغه کې عرب یعنی سعودي عرب مکه مکرمه مدینه منوره امامان چې کوم دي چې کله د منظور کوي نو دی لهجه بدلی د اندازه مرتوي لهجه هم مرتوي مقام هم مرتوي. نو چونکه زموږ استاد به دا ویل چې دا کم لهجه چې ده دا لهجه په دیو جمهور لهجه نو مرکو چې د لهجه مشابهات یووالي رنگوالي یعنی دا د لهجه لفظ دی دا بالکل د احادیث د الفاظ سره ملاویږي. نو په دیو جمهور په لهجه ورتوي اندازه مرتوي. نو مقام چې دغه خو مشهور دا طریقې په مقام سره د کچيري او څوک دا وای چې زه یو طریقې دا کوم چې اوازونه بدلو په خپل आवाज کې आवाज راولو د ته مقامات ویل کیږي. نو مشهور مقامات چې دی هغه ودی نو زاغه تعداد هم درشایم. نو دا سمخ کې اول دا درته وایم چې کچیر ته پر یو ویب سایټ باندې یو مقام پیدا کړي یو صورت پیدا کړي نو ته به اول دا ولیکې چې مقام میم قاف الف میم مقام یعنی په غټ قاف سره مقام. اوس به دا مقام ودا ګور ته ویل کېږي ما صرف اوازونه خو جلایي لیکن دوی ګور ته په ګډه مقام ویل کېږي یا مقامات د دوی جمع مقامات دي. یو ته مقام ویل کېږي و ګور ته
مقامات ویل کیږي. نو چې کله ته پر یوټیوب باندې پیدا کوې نو ته به دا ولیکې چې مقام. اوس که چیرته په اردو کې لیکې نو په مقام باندې به لیکې، که چیرته په انګلیش کې لیکې پر یوټیوب باندې پیدا کوې نو به هم په انګلیش کې به ورته ګورې چې مطلب معذرت که په انګلیش کې موږ عربي وویل سي نو MAQAM یعنی مقام. نو هغه ته زموږ کم الفاظ یعنی زموږ په تور کې کوم قاف راځي په هغه کې دا کیو کار کوي او پکښنی کار کوي نو بیا کې کار کوي. نو په دا لحاظ باندې موږ کله کله یا ویلو په دغه کې عربي راسي یا د ولې چې سړی د کوم شي سره ولید نو هغه شی خامخا ته د انسان سره بغړیږي. لکه کله چې موږ تجوید سره زموږ تعلق زیات نو کله چې بیا موږ اردو وایو موږ په هغه کې بیا کوشش کوو د اردو الفاظ هم موږ بیا په قرات سره وایو. نو خیر مین مجلس من دا درته کوي دا خصوص د پیدا کېدو خبره چې د مشهور کېدو خبره چې مقامات دا کم لهجې چې دي دا کم اندازونه چې دي دا کم اوازونه چې دي دا مشهور په مقامات سره دي او د حدیثو په رڼا کې دې ته لهجه ویل کیږي. نو لهذا موږ دې ته د لهجې نوم ورکوو چې مطلب دې ته لهجه وایي. و لهجې دي مشهوره په دې کې عرب چې د لمونځونو عمر کوي اذانونه هم کې کوي او د مصر والا چې دی کله چې دی پر سټیج کې شي کله قرات وایي نو دوی دغه و لهجې چې دی استعمالوي. اوس په و لهجو کې بیا فرق راځي که چیرې یو کاری پر سټیج باندې کښیني کوم چې اوریدونکي دغه چې کله ودته ناست یا کله جلسه د لنګوټو جلسه یا دغه یو پروګرام محفل حسن قراتي نو په هغه کې چې کله یو کاری قرات وایي نو دی دا کم لهجې چې دي دا کم مقامات چې دي بدلی دی ویل لهجې سبل ته واوړي د بل سبل ته واوړي د ټیم سره هم بیا کار لري. د ټیم سردار کم کار لري چې مطلب که چیرې تاسو سره 15 منټو یا 15 یا چونکې د مصر والا خو په دې شی مخته دي هغه تر ډیر ورته کښینی ولې هغه د عادت جوړ کړي زموږ چونکې دلته داسې د عادت ستنه نو زموږ زیات سے زیات 15 منټه یا 10 منټه 15 منټه یا 15 کوم ورسوي نو بس داسې وبل لکه د عرب والا چې 2 غنټې وای زموږ شل یا 15 منټه دار کم راځي لکه د عرب وچه د 2 غنټې ویلي زموږ د 15 منټه شل منټه دار کم راځي چې کله زموږ قرآن کرام وای. نو لہذا مشوره طریقې چې د هغه ودی او د دې مجموعه چې د کوم قرآن کرام چې د دې مجموعه جوړه کړې ده تقریبا 8 توري دي و توري دي دا و توري راخستې دي و مقامات د هر مقام د اول سر یو حرف راخستې دي د دې سه بیا لفظ جوړ کړی دی بیا دوه لفظونه جوړ کړی دي نو دې ته چې شول کیږي صنع بالسحر. صنع بالسحر دا صنع چې دی دا درې توري سره یو ځای شوی دي یو لفظ جوړ شوی دي بالسحر چې دی دا بیا څلور توري دي دا څلور لهجې دي یعنی د څلور لهجو یعنی وکه وسره لهجو اول توري راخستې دي دا دوه لفظونه جوړ کړی دي. نو اول لفظ دی صنع دی دویم چې دی بالسحر دی. دا صنع چې دی کوم صنع لفظ چې دی په دې کې بیا درې توري دي صاد دی نون دی او عین دی. اوس دا هر توري چې یا کوم دا دوه لفظ چې دی او په دا دوه لفظ کې کوم و توري دي دا هر توري پر یو مقام باندې دلالت کوي یعنی پر یو مقام یو پر یو لهجه مشترک شي. څنګه مشترک شي؟ صنع صاد کوم دی حرف صاد دا صاد چې دی دا مطلب پر یو د مقام نوم دی مقام صبا د صاد سره مقام صبا او بیا دویم حرف دی نون د نون سره بیا دا نون کم مقام مشترک شي مقام نهاوند او بیا دا دریم حرف چې دی په صنع کې دا عین دی د عین چې دی دا بیا پر کم مقام دلالت کوي یا کم لهجه مشترک شي کم انداز شي دا مقام عجم شي یعنی عجم مقام عجم شي. او بیا دا بل لفظ چې کله موږ وګورو په دا بل لفظ کې بیا څلور توري دي با دی سین دی حا ده را دی کاف دی. اوس با چې دی دا بیا پر مقام بیات یا لهجه بیات یا انداز بیات یعنی دا کم آواز دی دا کم مقام چې دا کم لهجه چې دا د با حرف چې دی پر چیش دلالت کوي پر مقام بیات دلالت کوي. بیا د حرف سین کم دی دا بیا پر مقام سیکا دلالت کوي د دې مراد یعنی مقام سیکا. اور حا چې دا بیا پر مقام حجاز باندې دلالت کوي او دا رقم را چې دا پر مقام رست باندې دلالت کوي یعنی دا دوه توري سلو او دوه لفظ سو
اور وتوري سو او هر حرف چې دی هغه پر یو مقام چې دی مطلب پر یو مقام باندې دلالت کوي. دا ولی دا د اسانی د پاره هم دی د زده کړې د پاره هم دی. د زده کړې د پاره په دی وجې دی چې ته به اول دا دوه لفظ په خپل دماغ کې ایږدې، دا دوه لفظ چې دی وپېژندل په دماغ کې د کښېښول، بیا به تا ته چې دی تا ته به دا مقام دا لهجې به تا ته بیا اسانې، دا مقامات به تا ته اسان در معلومیږي به، چونکې شروع خو په دا نه کیږي د عربو په طریقه باندې. بیا دا لهجې چې دی مشهوره شي، په دې کې دا مشهوره خو نو دا لهجې چې دی په مختلفو علاقو کې ویل کېدلې، په مختلفو علاقو کې د هغه علاقو څخه د لهجې مشهوره سولې، د اندازونه مشهوره سولو، عربو او په عربو کې چې کله دا شی استعمال سولو نو هغې مزید ښایستوالی راغلی، خوبصورتوالی کې راوستی. نو په دې وجې لکه څنګه چې زما یو انډیوال چې دی مطلب د دا یو خبر کول ډېر ښایسته خبره ده کړې، ده ویل ول قرآن مجید چې دی چونکې را نازل شوی پر عربو دی او ښایستوالی چې ښایسته چې دی هغه یې مصر والا وي. اوس دا چا خپل بیا خوښوي، څوک عرب خوښوي، د عرب ښایسته اوازونه الحمدلله د هغې په اوازو کې هم ویل نشته، چونکې هغه چې بیا کم په لمنځو کې دی کم ښایسته اوازونه استعمالوي هغه بیا په دنیا کې څوک نشي ویلی. او د مصر والا چې بیا کم پر سټیج کښین دی چې بیا کله قرات وایي هغه بیا هم څوک نشي ویلی. الحمدلله دواړه پر خپل ځای خوندور دي. او بله خبره دا چې کله هر یو د قرآن مجید سره چې محبت لري چې وایي زه قرآن مجید پر ښایسته اواز وایم، چې کله دی وایي دا د ده اواز هم ښایسته دی د ده دپاره د نور دپاره، ولې دی قرآن مجید وایي د ده د قرآن مجید سره محبت دی، نو لهذا د ده اواز چې دا هم د مثال د ګلانو دی چې کم ګلان رقم رقم جلا جلا ګلانی رقم رقم رنګارنګ رنګونی او بویونه هم جلای، مطلب ښایسته بوی دی، یو رقم ښایسته بوی دا بل رقم ښایسته بوی. نو لهذا قرآن کرام کم چې کاریان قرآن مجید وایي که د لمونځ ورکولو والا دي ائمه کرام دي، یعنی په مسجدو کې یا په مدرسو کې یا په نو د دوی هم جلا خوندونه دي په اوازو کې. او کله چې د مصر والا وي په سټیجو باندې په هغه کې بیا جلا خوند دي، ولې هر سړی تر خپله وسه پورې هر څوک دا چارنګه نشي جوړېدلی، لیکن دا دی هر یو خپل صرف کوشش کوي چې مطلب زه دا شی ووایم. نو چونکې ما ته دا در وښول چې مقامات یعنی لهجې چې دي هغه مشهوره څو دي ودي، بیا په دې کې د وخت سره سات سات چې کله مزید اضافه کې راله، بیا په هغه کې دوه مقامات نور هم زیات سلو، دوی لهجې یا دوه اندازه نور کې زیات سلو. نو هغه چې دی یو حرف کاف دی چې دا صنع بالسحرک یعنی بالسحرک، دا کاف چې ورسره دی په آخر کې دا مقام کرد دی. او بیا دا هغه رقم مقام کرد خو کې زیات سلو، بیا مقام جهرکا جم حرف جم دا بلکې زیات سو. نو لهجې د و بجای اته او د اته بجای نسولې. نو لهذا موږ ته په دې شی اول دا ابتدایي خبرې دي په دې شی به موږ لازمي سره خلاصو. نو د دې سم موږ ته ډېر ګټه اخیستلی سو او ډېر څه موږ زده کولی سو که چیرې موږ وخت ورکوو دا شی ته. نو چونکې دا یو شی دی چې مطلب انسان نه خلاصېږي، یا خو د کاره نه خلاصېږي یا چې کله په موبایل کې لګیا سي بیا مطلب انسان سره بیا وخت ډېر کم سي. نو لهذا موږ به د الله پاک څخه دعا کوو چې ای پروردګاره موږ ته دا کار کولو استقامت را نصیب کړي او د قرآن مجید سره محبت را نصیب کړي او په دا کار کې اخلاص را نصیب کړي. نو زه به ته دعا وکړم، ته ما ته دعا وکوي. نو انشاءالله بیا به د بلې ویډیو سره ملاقات وکړو. نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.